بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو نننۍ ویډیو ډېره زیاته لا ضروري ده. دا ویډیو تاسو چې کوم دی د اخره پورې وګورئ، تاسو ته به حقیقت معلوم شي. سید ولی شاه چې په لکونو علما قاریان حافظان میکنځلي دي، اوس د هغې نه منکر دی، وایي ما خو مولانا صاحب کنځلی دا یو سیاسي کس دی، ما ټول علما نه دي کنځلي. خو زه به تاسو ته په دې ویډیو کې دا ثابتوم چې دی په لکونو علما قاریان حافظان کنځلي دي. تاسو اول د سید ولی شاه دا وایس واورئ، بیا دې نه پس تاسو څه خبرې. زه مسلمان یم، ما ټول ایمان نه دی یاد کړ، ما دینی مدرسې نه دی یاد کړ. مولانا سیاستدان سړی دی، په سیاستدان باندې تنقید کول زما حق دی. که اوس یو سړی و چې تا کنځلي کړي، بلکل ما ته په غلایب کې موجودو کسانو د غونډ خاندان کنځلي کړي، ما ته پلار کنځلی، ما ته د غونډې پی ټي آی د پارټۍ کنځلي کړي، ما ته لیډر کنځلی، ما هغو له جواب ورکړی، هغو ریکارډ کړي. او موږ له جنازه چې دی علیم کوي، موږ له نکاح چې دی علیم تړي، موږ له چې دی وروره ښه او د آخرت او د دنیا د دواړو ښې خبرې چې دی دا موږ له علیم کوي. خو زه د دغې عالمانو نه سوال کوم چې ستاسو کارکنان زما کور والا چې دی زما د والد صاحب ښځه کوي چې هلن کې ما واده نه دی کړی، زما خاندان کنځي، زما مور کنځي، زما خور کنځي، زما کور په داسې الفاظو کې یادوي چې د چکلې او په نیچ الفاظو کې یادوي. دغه منافقو چې دا کومو زما په خبرو کې ایډیټینګ کړی دی او د کومو دلګانو زما نه خبرې الټه کړي. اوس تاسو د سید ولی شاه دا کنځلي واورئ. د مولانا نه چې څوک ووټ ورکوي، مولانا چې د مولانا په نرخي په مولانا چې څوک خفه کېږي د هغه هم ښځه وغږېږي. چې مولانا ته څوک وایي چې دا زما مشر دی او زما لیډر دی، امام شیخ ته ستا هم ښځه وغږېږي، د ښځې کور دې وغږېږي. چې د مولانا څه څومره سپورټر دي، ستاسو ښځې وغږم، زه په تاسو پسې مونځ هم نه کوم، د ښځې کوټه م وغږم. سید ولی شاه وایي څوک په مولانا صاحب باندې خفه کېږي، چې څوک د مولانا صاحب سپورټ کوي، څوک چې کوم دی مولانا صاحب خپل مشر ګڼي، د هغې داسې حکم کنځلي کړي دي. نو اوس زه دنه دا تپوس کوم، په دې څوک کې شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب راغی که رانغی، په دې کې شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم صاحب راغی که رانغی، په دې کې شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب راغی که رانغی، په دې کې شیخ الحدیث حافظ حبیب الحسین صاحب راغی که رانغی، په دې کې شیخ الحدیث مولانا محمد صالح صاحب راغی که رانغی، په دې کې شیخ الحدیث مولانا ضیاء الله جان هاشمی صاحب راغی که رانغی، په دې کې شیخ الحدیث دیر باباجي صاحب راغی که رانغی، په دې کې شیخ الحدیث مولانا مغفور الله باباجي صاحب راغی که رانغی، په دې کې شیخ الحدیث حافظ شوکت علي صاحب راغی که رانغی. که زه شروع شم په ګنټو دا ویډیو اوږدېږي، دا نومونه نه ختمېږي. دا ټول پکې رانله ځکه دا ټول مولانا صاحب خپل مشر هم ګڼي، مولانا صاحب سپورټ کوي، هم په مولانا صاحب باندې هم خفه کېږي. نو ته وایې چې ما مولانا صاحب کنځلی دی، ما چې کوم دی نور ټول علما نه رد کړي، تا په لکونو علما کنځلي دي، تا په لکونو قاریان کنځلي دي، تا په لکونو حافظان کنځلي دي. دلته دې غټ منافقت وکړو چې ما ټول علما نه یاد کړي چې ما مولانا صاحب بد کړی. دا وایي د مولانا صاحب چې کوم سپورټر دی، نو دی زما مور پلار وکنځلو او زما خاندان وکنځلو، آیا دا جایز دی؟ نو زه یم سید ولی شاه دلته ته خطا شوی. د مولانا صاحب سپورټرو چې کوم دی ستا مور پلار نه دي کنځلي، بلکې تا یو سپک انسان نه، تا خپل مور پلار کنځلي دي. هغه څنګه؟ په مسلم شریف کې حدیث مبارک دی، دغه رنګې قریب الفاظ چې کوم دی هغه په بخاري شریف کې هم دی. حدیث مبارک کې راځي من الکبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فدې حدیث مبارک کې رااله چې د لوی ګناهونو نه یو ګناه دا ده چې یو سړی خپل مور او پلار ته کنځلي کوي. صحابه کرام تپوس کوي د الله رسوله، آیا یو سړی به خپل مور او پلار ته کنځلي کوي؟ نبی اسلام فرمایل چې چې دا د بل سړي پلار ته کنځلي کوي، نو دا خپل پلار ته کنځلي کول شو، او چې دا د بل سړي مور ته کنځلي کوي، دا خپل مور ته کنځلي شو. ولی؟ ځکه چې دا بل سړی په جواب کې د پلار ته هم کنځلي کوي او د مور ته هم کنځلي کوي، نو په حقیقت کې دا خپل مور پلار وکنځله. که چېرې ته کنځلي نه وي کړی، د مور پلار به چې کوم دی هغه نه یادېدلی. نو دا خو د حدیث نه ثابته شوه چې تا د کنځلو ابتدا وکړه، تا چې کوم دی غول غوښه نه خوړله، تا ته په جواب کې چې کوم دی دغه الفاظ میلاو شو، نو تا خپل مور پلار کنځلي دي، د مولانا صاحب سپورټر ستا مور پلار نه دي کنځلي. او بیا زه دغه سلمان وفات مې یم راغلی، خو دیلې چې تا
د سید ولی شاه طرف وکې او د سید ولی شاه صفایي وکې، خو په حقیقت کې د ښه د سید ولی شاه بېزتي کړله، ښه دې ولې د منافقت ښکاره کو او د په لکونو علماو ته کنځلې کړي وو. خو نن مې درته په دې کې ثابته کړه چې د په لکونو عوامو ته هم کنځلې کړي. او ته بیا دا خبره کې چې د مولانا صاحب سپورټر چې کوم دی ده ته کنځلې کوي، نو بیا د مولانا صاحب په سپورټرو کې په دې کې څه فرق شو؟ اول نمبر خو موږ چا ته دا نه وو چې تاسو ورته کنځلې کوو، خو د مولانا صاحب په سپورټرو کې الحمدلله هغه علماو ده ته کنځلې نه دي کړي، هغه هم ده ته د ده په شان د عوامو کسانو کنځلې کړي دي د غصې د وجې نه. چونکې ده چې کوم دی غول غوښه نه خوړله نو د ده مور پلار به نه یادېږي. دا دې بل ته کنځلې کوي او ده ته به خلک د ګلونو هار اچوي. نو چې ته کنځلې وکړې ده ته به جواب کې کنځلې وشوې، هغو له هم هغه عوامو ملګري وکړه چې کم عالمان نه دي د ده په شان د عوام دي. خو بیا هم په سید ولی شاه کې او په دغې عوامو کې ډېر فرق دی. کم چې د علماو سپورټ کوي هغه داسې سید ولی شاه په خپله ویله چې دغه علما زمونږ جنازې کوي، زمونږ نکاحګانې تړي، یعنې دا زموږ ته د هغوی یو احسان دی او خوالی دی. نو د مولانا صاحب سپورټر دغه احسان کوونکي خلک چې کم دی سپورټ کوي او دغه سید ولی شاه د دغه احسان کوونکو خلکو چې کم دی خلاف دی، د هغوی چې کم دی لوریانې ښځې او خویندې چې کم دی کنځي. نمبر 2 علما د انبیاو وارثان دي، چې څنګه د انبیاو قدر موږ له پکار دی دغه رنګ د علماو پکار دی. نو د علماو دا سپورټر هغه چې کم دی د انبیاو وارثان سپورټ کوي او د سید ولی شاه په شانتي کسان چې کم دی هغه د انبیاو وارثان هغوی میندې ښځې لوریانې کنځي. نو اوس ته ووایه چې په دغې سید ولی شاه کې او د مولانا صاحب په سپورټر کې څومره فرق شو؟ نور هم پکې فرقونه شته دی، خو دغه 2 فرقونه به چې کوم دی ستا لپاره کافي. نو الله رب عزت دی د علماو قدر زموږ په زړونو کې پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.